سورة نحل وجد تسمیم آیت نمبر 88 کی ذکر شوی ده. و اوحى ربک وحی وکړه رب ستا الی النحل شاتو مچیتا. ترتیب عثمانی چې دا سورت 14 نمبر سورت ده. ترتیب نزولی دا سورت چې ده اویم نمبر سورت ده. نازل ده دا سورت رست ده سورت کهف نام. کلمات د دې سورت چې یو زر وته سو یو سلويخ دي. حروف د دې سورت چې شپږ زر و سو ودي. ربط مخکې سورت سره سورت حجر سره مختصر ده. اغي اخری آیت کې راغله واعبد ربک عبادت د رب کوا، یعنی واستقم علیه مستقیم اوسېږه په عبادت د رب باندې حتی یاتیک تر دې چې راشي تعالی را الیقین من الموت مرګ، تر مرګ ټیم پورې عبادت د رب کوا. نو مرګ ذکر شو قیامت صغرا، او په دې صورت کې اول کې ذکر کیږي قیامت کبرا. اتا من جاء راغ امر الله امر د الله په قائمېدو د قیامت باندې. مختصر ربط یو داو. دویم دا د مخکې صورت کې راغله چې ان الساعة لاتیتنا، یقینا قیامت چې دی خامخا راتلونکی دی. په دې صورت کې رالنډ که اتا امر الله. دارنګې مخکې صورت کې ذکر د عذاب و تیر شوي خلقو، په دې صورت کې ذکر د عذاب دی د موجوده خلقو. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا من جاء راغم امر الله امر د الله په قائمېدو د قیامت باندې یا په عذاب باندې کافرانو لره. فلا تستعجلوه، جلته سره مغاړی تاسو هو د عذاب لره. قال الله پکې مقدر دی. قال الله وی الله تبارک وتعالى فلا تستعجلوه، جلته سره مغاړی دی لره. طلب د جلد غوښتل مکوئ په دې عذاب باندې. مشرکانو به ویل یا رسول الله کوم وعده د عذاب چې کې هغه کله راځي. نو آیت نازل شو ده اتا امر الله فلا تستعجلوه. کله چې د آیت نازل شو پیغمبر علیه السلام ناستو، د آیت چې نازل شو اتا امر الله متصل ودرېدو، دومره ویرېدو چې ګینې اوس عذاب راغی. سبحانه پاکی دا الله لرا وتعالى اوچت ذات دی عما دا غسنه یشرکون چې دا شریکه بوتان دیلا سره دینه بری تعالی پاک دی. ينزل الملائکه نازلی فرشتگان لرا بالروح بروح سره، یعنی بالکتاب په کتاب سره روح نه مراد. یا امام قتاده سے وې بالرحمت پر رحمت سره، عطا سے وې بالنبوت په نبوت سره. ابو عبیده مع الروح وهو جبريل علیہ السلام، سره د روح چې مراد دینه جبريل علیہ السلام دی. ينزل الملائکه نازلی بری تعالی فرشتگان لرا بالروح په کتاب سره یا وحی سره، یا منا پر رحمت سره یا نبوت سره، یا مع الروح وهو جبريل علیہ السلام. من امره په امر خپل باندې علی من پاغه چا باندې نازل یشاء چې د اراده وي من عباده د بندگانو خپلونه. دې د پاره دا رسولان جوړه یو بیا لیږي قوم ته ان انذرو دا چې ويروي خلق ان عذاب د عذاب نه. بری تعالی وی انه شاندار لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر انا زیما فتقونی من ویریږي. دا الله تبارک وتعالى غزات خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونو لرا والارض او زمکو لرا بالحق بالصدق په صدق سره. پدې کې دلایل دی په وحدانیت د بری تعالی باندې چې الله یو دی. تعالی اوچت ذات د بری تعالی اما دا وسنا یشرکون چې دی شریکي دا کافران دا بوتان شریکي دین بری تعالی پاک ذات اوچت دی. دا و دلیل د عالم کبیر. دویم دلیل پیش کوي چې عالم صغیر دی. انسان خپل تنې ته وګوره، که اسمان او ځمکه کې د فکر چلیږي نو ځان ته وګوره. خلق الانسان پیدا کړی الله تبارک وتعالی د انسان لره من نطفه د نطفینا. ابن عباس سے وی منتن د نطفی بدبویدار نه پیدا کړی دا انسان. فاذا هو پس ناسا په دا انسان بیا چې غټ شي د نطفینا پیدا دی چې غټ شي بیا خصیم سخت جګړه ماری شدید الخصومت. خصیم معنا سخت جګړه مارش، شدید الخصومت سخت جګړه مارش، مبین ښکارا جګړه مارشي. نو دغه انسان چې د نطفه نه بری تعالی پیدا کړي بیا سخت جګړه مارشي. والانعام او ساروی
خلقها پیدا کړی الله تبارک وتعالی وخان دی غویانو دا ګډان فيها پد زارو کې دفع من دفع کول د ګرمي او د یخنۍ دی دفع من اسباب د ځان ساتلو دی په سارو کې ها یعنی قمیص ته هم شامل دی چې د ګرمي او د یخنۍ نه ځان ساتل کېږي ومنافع نفع دی په سارو کې تجارت کوي تاسو ګټه کوي ومنها او دغه سارونه تاکلون تاسو خوراکونه کوي دا یو بل انعام دی لحومها وخد خوریا ولکم اشتد تاسو لفيها پد سارو کې جمال زینت الحسن حسنا حين بغتم کی تريحون تردونها چرا ولای واپس را ولای تاسو د مسبخین نبات رست د سره دلونه وحين باغتم کی تسرحون من تخرجونها چرا وباسي تاسو دي سارول را پاول د نهار کې د سبي پټم کې سرولو د پر را وباسیا پدې کې هم زینت دی الله ويا وتحملوا او باري دغه ساروي اثقالكم درن بارون استاسو الى بلد خاريوتا داسي خاري لم تكونوا چنه تاسو بالغی رسون کی داغی شیزونو دی خاریتا دا وجد درونوالنا نو دا ساروی تاسو ترسیا الا مگر بشق الانفس مگر پسترتیا په مشقت د نفسونو باندې رسوي نو دی باندې چې بار کې د سمره لري درته وړي او تاسو ډیر په مشقت سره لګوي سه بس بیا کې نشي وړي وإن ربكم يقينا رستاسو چې لرؤوف ډېر مهربان ذات رحیم رحم کون کې تاسو خو قابل د دې نه چې داسې انعامات شو بیا هم رب کریم رحیم ذات ته والخيل معنا وخلق الخيل پیدا کړی بری تعالی اسن لرا والبغال او قچر لرا والحمير او خر لرا پیدا کړی صد پر پیدا کړی لترکبوا د پر چې تاسو سوار شئ او سورلیو کوي په دې باندې او بلدی د پارا وزینتن د پارا د زینت پیدا کړی بری تعالی یعنی وجعلها زینتا لكم ګرځولی تاسو لپاره بری تعالی زینت دا خیل اسونه قچر حمیر وغیرہ ويخلق وپیدا کوي بری تعالی ما غسل تعلمون چې تاسو علم هم نه لرئ یره واقع بعض وخت کې سړی او ناشنا حیوان وګوري سړی ورته حیران شي دا څومره مخلوق دی د بری تعالی په دې بحر کې وګوره صرفه یا ويخلق پیدا کوي بری تعالی ما غسل تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ څومره چې نوې ایجادات دي وعلى الله خاص پر الله باندې قصد السبيل منا درمیانه د لارې ده یعنی الهدايه الى قصد السبيل هدایت درمیانه لارې ته یا منا بیان طریق الهدى بیان د لارې د هدایت من الضلالتنا ومنها او د بعضو د لارو د دینه ومنها او بعضی د دینه یعنی لارونه جائر منا کګیری ميلان کون کی دی غیر لرا جائرون چې کګیری ميلان کون کی دی غیر لرا چې يهودیت د نصرانیت شو بدعت شو ولو شاء کچری را د شوی د بری تر له دا کوم خامخ هدایت به کړی تاسو تجمعین په غونډه باندې خدای نه امتحان نشو هو الذي دا الله تبارك وتعالى غزات انزل چې نازل کړی دي من السماء د اسمان نمان وبولرا لكم تاسو لرا منه د دیوبونه شراب من تشربونه چسکی تاسو شراب ای تشربونه چسکی تاسو د دیوبونه ومنه په سبب د دیوبو شجر من ينبت شجر زرغونی دی ونو لرا فيه في الشجر په ونو کې تاسو تسیمون من ترعون مواشيكما سروي ساروي خپل تسيمون من ترعون مواشيكم سروي ساروي خپل ينبت من ينبت الله زرغن کړي تاسو الله تبارك وتعالى لكم تاسو به بالماء په سرا زرع فصل لرا والزيتون او زيتون لرا والنخيل او قجر لرا والاناب انګور زرغن کړي ومن كل الثمرات هر قسم د میوجات تاسو د پر زرغن کړي وان في ذلك يقينا پدې کې هما پنازل ولود ابو باندې لایت خامخ دلائل د وحدانیت د بری تعالی باندې چې الله یو د قوم د پر قوم يتفکرون چې تفکر کوي سوچ کوي بل انعام وسخر من تابع کړي مسخر کړي تابع کړي لكم تاسو را الليل شپې لرا
دا به کړي لکم تاسو الليل شپې لره والنهار ورځې لره والشمس والنور لره والقمر سپوږمۍ لره والنجوم ستورو لره مسخرات منا مذللات مذلل دین تابعدار دی بامره پامر د بری تعالی باندې ان فی ذلک یقینا پدی کوم لآیات خمخ دلائل دی په وحدانیت د بری تعالی باندې په توحید باندې لقوم د پاره د قوم یعقلون چې عقل لري لګ عقل نه کار اخلي وما وبغس کی زرع خلق چې پیدا کړی لكم تاسو لره بری تعالی فی الارض پزمکه کې زنده سر شو میوه شو وغیرہ مختلفا په حال کون د دې اشیاء کې د دې شیزونو کې چې مختلف دي مختلفا چې مختلف دي الوانه رنگونه داغه وان فی ذلک یقینا پدې کې هما لا آیت خمخ دلیل ده په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو ده لقوم د پر د قوم یذکرون چې پندخلی بل انعام ذکر کوي باری تعالی وهو الذی د الله غزاد سخر چې مسخر کړي تابع کړي تاسو لره البحر دی بحر لره سخر البحر چې تابع کړي تاسو لره بحر ولی لتاكلوا دي د پاره چې خوراکو کوي تاسو منه د بحر نه لحما غوخه طريا تازه تازه طريا معنا تازه تازه یعنی السمك مراد دینه مې ده بهترین غوخه د ذهن ته انتهایی قوت ورکوي وتستخرجون وباس تاسو د بحر نه منه د بحر نه حلیه کالی غاڼي یعنی اللؤلؤ والمرجان نباسي تاسو تلبسونها داسي غانا چا غوندي تاسو اغي لرين استعمال ويا وتر الفلك مخاطبه تغوري دي کشته لرا مواخر منا چشلون کی بحر لرا رواني وي دا کشته مواخر رواني فيه پدغه بحر کې ولد صد پارا چې سہولت شستاسو د پارا بلدی د پارا ولتبتغوا چې تاسو طلب کیا من فضله منا زیاتی رزق یعنی تجارت په بحرونو کې لوی تجارت کیږي په دې بیړو کې ولعلکم بلدید پاره چې تاسو تشکرون شکر وباسه د باری تعالی والقى چوری یعنی پیدا کړی باری تعالی فل ارض پزماکه کې رواسي منجبالن ثوابت مضبوط غرونه د وجه د دین سره پیدا کړی بری تر دا وران تمید بكم چې قرار ادریږي د ازمکا ها یا لکیلا تمید بكم د پر چې نو خوځيږي د ازمکا یا د معنا ان تبید بكم من لکیلا تمید بكم د پر چې نو خوځيږي د ازمکا پتا سو باندې بكم پتا سو باندې وانهارن پیدا کړی بری تعالی په ازمکا کې ولی وسبل من طرقا مختلفا لار مختلف لعلکم د پر چې تاسو تهتدون په هدایت شنه لکي تعرفون الطريقه د پاره چې تاسو پیژنې لاره وعلامات نو پیدا کړی بری تعالی په ځمکه کې نخي دا غرونه چې په دې سره هم تاسو لارې پیدا کوي وبالنجم وبستور باندې هم دا مسافرین چې دی يهتدون لار پیدا کوي په وچه او په بحر کې په دې بحر کې چې دا بیړې روان وي ورکشي معلومات به په دې ستورو باندې کوي د لارې افمن یا پسرغه سوک یخلقو چې پیدا کوي اشیاء لره چې الله دی کمن دې د غزاد لا یخلقو الا يقدر ان يخلق چې قدرت نه لري چې پیدایش نو بری تعالی وای چې بود پیدایش نشي کولای ز پیدا کوم نو فلا تذکرون تاسو پن اخلیا وان تعدوا کچرتا شمار کئ نعمت الله نعمتنا د الله لا تحصوها نو شمار بن کئ تاسو خو ډیر نه شکر لایق د عذاب خو الا چې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لغفور رحیم خامخ بخون کې مهربان ذات ده والله الله تبارک وتعالى چې یعلم علم لري ما په غصبانه تسرون چې پټی دي د خیر او د شر نه ما په غسر تعلنون چې ښکارا کوي والذين وغبطان يدعون چې بلي من دون الله بغير الله لا يخلقون الا يقدرون ان يخلقوا قدرت نلري چې پیدایش کې شین تشلرا وهم حال دار دي چې خپل د بوتان يخلقون پیدا کولې شي خپل مخلق دي پیدا کړی شوی دي اموات منهم اموات دا بوتان چې دي مړه دي غیر احیان ژوند نه دي وما يشعرون شعور نه لري دي نه پويږي دا بوتان یا نه يبعثون کله برا پورته کولې شي دي خیا مراد نه دا مشرکان چې دي پشان د مړو دي یعنی زړونه مړه دي وما يشعرون نه پويږي دي یا نه يبعثون کله برا پورته کولې شي د قبرونو
امام بغوی رحمه الله والقرآن يدل على ان الاسنام تبعث قرآن په دې باندې دلالت کوي چې دا بوتان چې پورته کولې بشي وتجعل فيها الحياه او ګرځولې کیږي په دې حیات فنتبرأ بابدي فتبرأوا من عابديها بابا بزارخ کارا کې دا بوتان هغه چې د دې بوتانو عبادت به کولو یا امام بغوی سه وای بعض وقیل سره وای بعض وای چې مراد تن مشرکان دي وما يشعرون دي شعور نه لري دا مشرکان ایان یبعثون کله برا پورته کولې د قبرونو